رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انصارو د انصارو باغوانی وا زمکه وا خپل مدینه منورې چې کوم اوسیدونکي خلک مسلمانان هغه انصارو داغه انصارو یو اوخو هغه اوخ باندې بیا رټ ګرځول او هغه ته زمانه کې بیغه ته ثانیه وي یو زمونږ د علاقې په دې کې رټونه اوس ورټونه ارس ختم شو چې پاغه باندې بیا ستو لوټکی به تړلې او به رېسته او د عربو هغه زمانه کې چې رواج کومنو هغه به اوخ پورې به غټه بوکت تړلې و د سرمنې او کله به دوس ګوډي د سرمنې یو ځای کړیو د غټ ساروي هغه به ګنډلې او بیا به هغه بوقه اوخ راستا یو خیا دوه خاندا شنیغ به بوتلل بوقه چې وروته هغه به واړول په ناوه کې او بلاړې بیا به په شابانې اوخ راوستو بیا بوکټه کا شو بیا به یو بل پسې به مسلسل بوکې اړول باغې کې ورکاوټ نه راوستو ځکه چې وبل لګېدلی رواني نو له فصل وکي نو هغه اوخه یو ځل اړي شروع کورانه شروع نو دای په باندې کار کولو چې څو وخت به باندې هغه غدای مدای کې خو هغه ټوبونه کړ او په مالک بهم چک لګول داسې بشول کړي ونی سپه ای پریشان شو په فصل موچیږي زمکه موچی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال یا رسول الله دغه څه زمونږ اوخته ډېری پریشان کړیو فصل تا وغشته ده او اوخ چې کوم دی نو دغه یو اوخته هغه وبن راو باسي هغه په شابانه پړې نه پریدي بیا ستنه پریدي ګاندای ور پورې دړو نه پریدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې دوی چې لاړ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړ الله رسول داسې تسلی به د خلکو کوله چې هر مشکل کې به خلکو پریشانی لري کوله د دنیا مشکلات هغه به د خلکو لري کول چا سره به خرچه نه وا خرچه به ورک چا کرو بیمار او ته پوسټ به لاړو چرته مړ شو جنازې ته ولاړو مالی تعاون به کولو صحابو نبی راغونډه کې پخپل به وسره وي هغه کسته به ورکی یا رسول الله قوم می خاندان می نه هر دے د الله رسول بو د جان قرض پخپل سر راواغشتل هغه ته به ورک د ټوله پریشانی یعنی د الله د پیغام د رسول سره سره دومره ستړي ستوماني کړي چې یو فرد ته د مشکل په وخت کې ځان رسول دی د تعلیم ورکړي خپل امت چې یو مسلمان د بل مسلمان په کار راشي په داسې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو هغه باغ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انصار ته وی چې هغه اوخ کوم ځای کې دی چې یا رسول الله دغه مخامخ دی باغ کوټ کې ولاړ دی هغه اوخ ډډې ته ولاړو او دغه وخت کې تړلې نو په پړو کې نو دی نیولې نه ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه طرف روان شون هغه انصار وته وی مالک د اوخ چې یا رسول الله دا اوخ چې کوم دینو انه کلکلب الکلب دا د لیونی سپی په شان دی ګوره خیال کوی نږدې مو ورځي نقصان درون رسي دا الله رسول وته فرمایل چې خیر دی پروا نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوخ ته څنګه نږدې شو صحابه مې یریدل خدا الله رسول فرمایي چې نه نو اوخ رالو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل په منځ کې سر کې خلک حیران شو پړې راړې پړې و د غاړې ته واچ او بیا په خپل په مبارک لاسو په هغه رټ باندې وتړلو کاری شروع کو بیا دا غینه پس چې کوم دی نو هغه چرته منکار نو کړي صحابه حیران شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه صحابه کرامو عرض کو چې یا رسول الله دا خو حیوان دی ساروی دی او دې ساروی تاسو ته خپل کې سر کې خو سجده وکا نو مونږ تاسو ته سجده نه کوو ته خدای الله پاک ډېر لوی هستی د الله پیغمبر صحابه کرام او هغه مسلمانان دي چې هغه باندې د جاهلیت او د کفر شرک تیری شوی بل طرف ته د ایمان راړو سره د الله د رسول سره دومره محبت او د دې پجړونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عقیدت او عظمت چې د هر سنه مخ کې کړو او دغه څه پکار ده ځکه دا وی چې یا رسول الله ساروی چې تاسو ته سجده کوي نو مونږ سجده نه کوو تاسو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې د الله نه سوا بل چاته سجده کول نه دی جایز. د الله نه سوا بل چاته سجده کول نه دی جایز. بعض ځایونو کې خلک ټیټیږي، خپل پیر ته ټیټ شي، قائد ته ټیټ شي. دا بعضې ښځې زنانه بوډۍ په خپل ځای باندې جناستې وي او د سلام په ځای باندې چې کوم دی نو دا جینکۍ راځي او دا ورته ټیټېږي، خصوصا د ودونو په موقع باندې چې رخصتي د ناوې وشي په هغې کې هم ټیټېږي. دا ټیټېدل حرام دي. سلام چې څنګه سړو دپاره دی داسې زنانو دپاره